أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 11 آیات نمبر 85 چنینو آغا ویلے کی گی. اوز د جنینو آغا دیزی که د شپگم قوم شپگم پیغمبر حضرت جنینو شعیب علیہ السلام داغوی جنینو آغا قوم سره تذکرہ و قصہ ذکر کی گی. شعیب علیہ السلام سوکو نو علامت جنینو آغا محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ جنینو آغا ذکر کردی دی آغوی چی شعیب علیہ السلام شعیب ابن سویب بن جنینو آغا مدین بن ابراہیم علیہ السلام دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑوسیو یعنی د شعیب علیہ السلام د پلار نوم سویب داغوی د پلار نوم چنینو مدین او بیا داغوی د پلار نوم چنینو ابراہیم علیہ السلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام چنینو آغا 15 زامن ول چې دغه 15 زامنو کې الله رب العزت چنینو 2 په زامنو ته چنینو نبوت ورکړو. یو حضرت اسماعیل علیہ السلام او دویم حضرت اسحاق علیہ السلام او درې زامن چنینو هغوی داول چې داغوی ته الله پاک پیغمبري نه ورکړي. یو مدین او دویم مدائن او دریم چنینو قدار رحمهم الله رضی الله تعالی عنهم. نو دا د ابراهیم علیہ السلام دا 15 زامن ولو. نو مدین دا د ابراهیم علیہ السلام د زوینمو دغه شانتی د کما علاقه ته چې شعیب علیہ السلام الله پاک پیغمبر جوړ کړو اردن سره د علاقه ده نو دې ته به هم چنه هغه مدین وي. نو دا د شعیب علیہ السلام هغه د ابراهیم علیہ السلام د زوینم هم بیا د غزې چنه هغه دغه قبیلینم هم ولو او دغه خار چنه هغه هم دانمو. نو درې واړه چې نو هغه احتمالات نو الله وی و الی مدین الی اهل مدین مدین والا طرف ته نو الله پاک ته غلو شعیب علیہ السلام وز د دې باندې چې نو هغه د حضرت لوط علیہ السلام لور یعنی د نو هغه د تر د زوی لور نو هغه پیوادو ځکه پرون مونږ ویلو چې لوط علیہ السلام د حضرت ابراهیم علیہ السلام اورارو او مدین دا د ابراهیم علیہ السلام زوی او بیا د هغه لور د لوط علیہ السلام لور سه نو هغه په مدین واده نو د باندې د تر د زوی لور سه نو هغه واده ځکه ورسته بیا په اخر کې راشي الله رب العزت تاسو لګوي مونږ ډیر کړل وز دغه قوم نو دې ته مدین هم ویل کېږي او اصحاب الایکه ورته هم ویل کېږي ځکه چې نو هغه په دغه علاقې باندې ډېرې ګڼې چې نو هغه ونې غټې غټې ځنګلې چې نو هغه ولې او دا ډېر ښکلې سرسبز او شاداب چې نو هغه ځمکه وه ډېر لوی چې نو هغه پیداوار دا به پې کېدلو او په دغه وخت چې نو هغه بین الاقوامي لویه منډایي چې نو هغه څه وه هغه هم دغه مدین وه دې ته به د اطرافو نه چې نو هغه خلک راتلل. دا د دنیا قانون تقریبا چې ورته ویلی شي جو قانون دی چې کله الله رب العزت یو قوم باندې خپل احسان او رحمت وکړي دوی له مال او دولت ورکړي نو دوی د ټولو نه مخکې د دین چې نو هغه دشمنان شي نو دوی دغه شانتي چې نو د الله د هغې نعمت د شکر په ځای چې نو هغه بېدیني شروع کړله بیا رفته رفته چې نو هغه کفر ته ورسېدل او بیا دوی چې نو هغه ډېر لوی نافرماني د خلکو سره هم چې نو هغه نور ګناهونه ورسره هم شروع کړل. اصل چې وکتلی شي نو د دنیا دا نظام او الله رب العزت چې څومره پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي نو ټولو انبیا علیهم السلام چې نو د الله پاک د وحدانیت تعلیم ورکړی دی او دویم نمبر د خلکو سره چې نو احسان معامله ویلي ده دې کې دا ځوانه خو به چې نو هغه نه وي ځکه چې نو هغه دنیا خو آباده په حقوق الله او په حقوق العباد ده
نو دې کې نه حقوق الله ول او نه پکې حقوق العباد ولو. حقوق الله پکې په دې وجه نه چې د الله چې وحدانیت اقرار نه کو نو دوی به د الله نور کم حکم نه منلو. او حقوق العباد دا چې د مسلمان به تو خیر خواوي مخکې چې نو هغه څنګه د نوح علیه السلام قصه کې چې نو هغه چې نو هغه نصح کې مونږ ویلو چې نوح علیه السلام چې زستاز د پاره نصیحت کوونکې مال کې مونږ وضاحت کړو. نو دوی به د خلکو سره چې نو هغه په ناب تول او په دې کې چل ول کولو. نو شعیب علیہ السلام ورته اولنۍ مسلې ورته لاول ذکر وکړو یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره. ای زما قوم تاسو د الله عبادت کوئ د الله نه ما سوا تاسو د پاره بل څوک چې نو هغه الہ نشته. او قد جاءتكم بینة من ربکم یقینا راغلی تاسو د الله د طرف نه چې نو هغه څه بینه واضح دلیل. دلته د بینه نه مراد چې نو هغه معجزه ده. خو تمام تفاسیرونه چې نو هغه اکثریت تفسیر دغه لیکلي دي چې معجزه الله پاک چې نو حضرت شعیب علیه السلام نور کړی او شعیب علیه السلام له الله رب العزت چې نو هغه حسن فصاحت هم ور کړو. الله ول لهجه ډېر اعلی ور کړی و په ډېر بهترین انداز به چې نو هغه خلکو له دعوت ورکو. بعض انسان چې نو الله پاک داغه ډېر خولي چې نو هغه طریقه ور کړی. نو شعیب علیه السلام د شعیب علیه السلام په انبیاء علیهم السلام کې لقب چې نو هغه خطیب الانبیاء دی. دی نو هغه خطیب الانبیاء په لقب سره چې نو هغه برابر لیکېدلو. بهرحال نو دی ورته وې نو د معجزو ذکر نشته. ذخیرۃ الجنان کې چې نو هغه امام اهل سنت والجماعت امام چې نو آصر فراز خان صفدر صاحب رحمه الله نو دا هغه ذکر کړی دی. وای ما ډېر تحقیق چې نو هغه وکړلو چې دلته معجزه مراد ده خو چې شعیب علیه السلام له کومې معجزې الله پاک ورکړی. نو بیا وی چې ما یو کتاب وکتلو چې هغه نوم چې نو هغه بدای ظهور فی وقائع الدهور. نو په دغه نوم کتاب کې چې نو هغه یو واقعیت چې نو هغه یو معجزه ولا ما ولیدله. هغه کتاب کې معجزه دا ذکر کړل چې حضرت شعیب علیه السلام دا قوم چې کله بت پرستی کړو نو دی شعیب علیه السلام ولا کافی وخت دعوت ورکو دی خبره باندې رانل. نو دی بیا شعیب علیه السلام ته وی چې مونږ بستاج نو هغه خبره اومنو خو په یو شرط سره. هغه شرط زمونږ دا دی چې زمونږ دا خدایان زمونږ دا بوتان چې نو هغه دوی مونږ ته وایي چې او دا شعیب علیه السلام چې تاسو له کم دعوت درکې دی رښتیا وایي او دا حق دی. نو دومره په خپلم خپاخه چې نو هغه حلالیان ول چې دوی ته په خپلم دا پته وه چې دا خو ګټې دی وي دا خبرې نشي کولی. نو دی هغه بوتان ډېر شی راجمع کول خوشبیان یې ورته ولګولې هر څه یې وکړلو او ښکلې پردو هر څه انتظام یې ول وکړلو او بیا یې په طور د تمسخر سره چې نو هغه خلک یې راجمع کول چې راشئ چې نو هغه زمونږ بوتان به د شعیب علیه السلام په حق کې چې نو هغه خبرې کوي. شعیب علیه السلام ورته د عام انبیاء علیهم السلام په شانتې دا خبر وکړه چې ګوره دا یاد ساتئ چې معجزې دا د الله د طرف نه دي. انما الآیات من هغه من عند الله آیاتونه معجزې دا د الله د طرفه په دې کې د پیغمبر چې نو هغه سوس دس نه الله پاک د پیغمبر په لاس صرف ظاهري خو کچرته داسې وشي نو بیا نو دې موږ به ایمان راوړو. شعیب علیه السلام یې صحیح ده دې ټول چې نو هغه راجمع شول دنیا خلک چې نو هغه راجمع کړي دي. کله چې شعیب علیه السلام رالنو او دغه چې نو هغوی ته دا ویلو ای بوتانو ای ګټو تاسو د دې خبرې ګواهي ورکوئ چې الله یو دی. الله رب العزت چې نو هغه قادر مطلق ذات دی. الله پاک ورته هغه ګټې ګویانې کوي هغه بوتان دې ټول ومې چې لا اله الا الله د الله نه ما سوا چې نو هغه بل د عبادت هیڅوک لایق چې نو هغه نشته. زما باره کې چې نو هغه سوی نو دی ورته انت رسول ربنا تو زمونږ د الله چې نو هغه رسول او پیغمبر جوړ کړی او رالیږلی. دومره لویه معجزه چې نو هغه دوی ولیدله د هغې باوجود چې نو هغه بیا انکار وکړو. اوس ګټې څنګه خبرې کوي. صحیح مسلم کې ډېر شی چې نو هغه داسې واقعات چې نو هغه ذکر کړي هغې کې یو دام نه د حضور په شان کې چې نو هغه ذکر کړي نه. حضور علیه السلام ترمذي کې هم دغه حدیث دی چې ما ته اوس هم هغه ګټه معلومه ده چې ما ته به د زمانې چې نو هغه بعثت نه مخکې چې نو ما ته به سلام کو. زه به چې کله د هغې پخوا تلم نو ما ته به هغې ګټې چې نو هغه سلام کو ما ته اوس هم هغه ګټه معلومه ده. نو دا چې نو الله پاک ته څه ګران نه دي. بهرحال دې چې نو هغه دا ونه منل او دویم خباثت یې دا چې په نام تول کې به یې کمی کو.
اوس هم ګورئ العیاذ بالله زمونږ ډېر خلک چې نو داسې کوي دا یاد ساتئ یو شیز اعلی دی یو چې نو هغه عام دی کمزوری دی دا ځان له خبره ده خو یو تا د یو شیز چې نو رنګ دی واخو مارکه دی واخوله د هغې چې نو هغه کپني ته واخوله او بیا د هغې په ځای بل شیز ورکړو دا صریح چې نو هغه حرام دی کم شیز چې تا واخو کمه مارکه دی واخوله عام مارکیټ کې د هغې 10 روپۍ قیمت دی تا ورته چې زه دا شیز تاله په 12 درکوم که اخلې واله که نه لې ماله اوس تا د لس شی په 12 خرڅ کو دا جایز دی ځکه دا ستا او د هغه په منځ کې بیه ده او بیه ویلی کېږي مبادله المال بالمال بالتراضي په رضامندیا باندې دوه کسان د یو بل سره چې نو هغه شیز والی یو پیسې ورکړي بل وله چې نو هغه مبیع ورکړي نو د دې چې نو هغه جایز دی خو تا ورته اوس وښودلو چې نو هغه اعلی شیز تا ورته شیزونه 10 شمار کړل بیا د هغې نه چې نو هغه کم ورکوي 9 ورکوي یا د هغې نه چې نو هغه کمزوری شیز ورکوي نو دا بیا چې نو هغه سری ناجایز او حرام دی نو دوی به هم دقه شانتي کولو لکه اوس نن سبا هم په هغه وخت کې خو به مخکې هم به که خیال مو کړی بعضې شیزونه به په جوک خرڅېدل او بعضې به په تول په وزن خرڅېدل اوس هر شی چې نه که غله ده که هر څه ده دا ټول چې نو هغه په تول باندې خرڅېږي نو اوس د 100 کیلو بورکې چې تو خرڅې نو دا به 100 کیلو وي که دا چې نو هغه 9.5 کیلو ول یا 19 کیلو چې نو دا 19 کیلو یا 19.5 کیلو ول 19.5 کیلو ول او تا د 100 کیلو باندې چې نو هغه خرڅ کو دغه نیم کیلو کې دوه وکړه دا مال صریح حرام دی که تو د دې نه زکات ادا کړې که تو په دې باندې حج کړې که تو په دې باندې بله چې نو مدرسه جلې جومات کې ورکړې څومره چې هم نیک کارونه کې دا عند الله چې نو هغه قبول نه دي ځکه دا چې نو هغه دوکه ده او که چېرته دغه چې نو هغه کم او راغواړې ته یا یو شیز کم یو تو ورته ووایې یا ته راله ته چې دقه شی دی ماله خو د کپنۍ نه راځي په دې نوم باندې دقه شی دی زه به کې نو هغه 50 روپۍ ځان له ګټم حلالي صحیح ده خو که چېرته تو کپنۍ ته دا وایې چې دا پکې ماته کم کا او دلته چې نو هغه مارکیټ کې 10 روپۍ ارزان ورکې او هلته د 1.5 په ځان ته شی کم کړی دا سړی چې نو هغه حرام دی په دې باندې ستا زکات چې نو هغه هم نه قبلېږي بهرحال دا چې نو هغه بیا اوږد بحث دی مزید بیا د دغې متعلق چا مسلې تپوس کولو هغه کولی شي نو دویم خباست دوی که داو نو دوی بچنه نو هغه دا کو نو شعیب علیه السلام ورته اوفوا الکیل والمیزان تاسو چې نو هغه کیل او میزان چې نو هغه دا پوره تول پوره ورکوي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او تاسو د خلکو نه د هغوی شیزونه چې نو هغه مه کموئ دې کې بل چې نو هغه نقصان داولو چې په خپله به چې کم شیز اخیستو نو هغه به په دروند وزن اخیستو بل به چې کم شیز ورکولو نو هغه به بیا په سپک وزن باندې ورکولو نو الله رب العزت وی دا ګناه دی دا جایز چې نو هغه نه دی د چې نو تطفیف ویلی کېږي کمې چې نو هغه کول او په دې باندې سخت وعید چې نو هغه راغلی دی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها تاسو په ځمکه کې چې نو هغې د اصلاح نه وروسته بیا فساد چې نو هغه مه برپا کوئ اوس د ځمکې اصلاح سو نو یو موږ الله پاک په شروع کې چې نو مخکې را تېره شوي څنګه چې واقعیت شروع شولو الله د دنیا د ښکلی نظام جوړ کړی تو اوس دا خرابې الله انبیا علیهم السلام راولېږل د دنیا د نظام اصلاح وکړه تو اوس په هغې کې فساد جوړی مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کې لیکلی دی د یو سړی یو قدر او مقام یو تو له دله هغه قدر او مقام نور کې دا هم چې نو هغه فساد فی الارض کې دی یو سړی سره چې نو تا ناجایز به وکړه دا هم فساد فی الارض کې دی دروغ دی ورته چې نو هغې وویل دا هم فساد فی الارض کې دی بله ورځ موږ چې نو هغه کتاب کې ویلو غالبا چې نو هغه ترمذي یا بل یو کتاب و نو 12 لتیسو کتاب ولو نو په هغې کې نو هغې ذکر کړو اته قسمه خلک چې نو هغه د الله پیغمبر ښودلی و چې په ورځ د قیامت به الله پاک د دې سره چې نو هغه نه د رحمت خبرې کوي نه به ورته د رحمت په نظر ګوري نه به چې نو الله پاک د ګناهونو نه پاکوي یو په هغې کې چې نو هغه انسان و چې کم سړی پیسې ښکته ساتي دویم چې نو هغه انسان و چې کم سړی په قسمونو باندې خپله سودا چې نو هغه خرڅوي دغه شانتې چې نو هغه نور او بل چې نو هغه سړی چې بادشاه وي او دی دروغ وایي چې بادشاه او دی دروغ وي بل به کې هغه کس چې دی بوډا وي او دی چې نو هغه زناکار وي داسې چې نو هغه اته قسمه خلک چې نو الله پیغمبر ښودلي ول چې دا کسان سره به الله پاک په ورځ د قیامت دا نه کوي دا فساد فی الارض کې دي نو ځکه الله وی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم دا به غوره وي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې بس د انشاءالله بیا دا درس وګرځېږي
وإلى مدين أول قالوا منغا مدين تا أخاهم ديرور شعيبا شعيب عليه السلام قال أويل يا قوم اعبدوا الله إذا ما قوم عبادت كويد الله ما لكم من إله نشتر استاذ بارسوك معبود غيره سوا داغنا فقد جاءتكم بشكر غلد تاسو تبينة واضح دليل من ربكم تاسو درب طرفنا فأوفوا الكيل پس پورا كيچن پورور کوئی پیمانہ والمیزان او طول ولا تبخسوا الناس او کمی مور کوئی کم مور کوئی خلقتا اشیاءهم ددوی سیزنا ولا تفسد فی الارض او فساد مکوئی پس مکا کی بعد اصلاحها ارست ددی د اصلاح سمیدونا ذالکم خیر لکم دا کار بغور وی تاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یی